बिल्कुल السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बिल्कुल وعليكم बिल्कुल السلام جايات كلا سويري دي مول استاذ على ود عبد الله انا ماني كسر بركة تاسو بخير إن شاء الله. وعليكم السلام وروره په خیر رالی په خیر رالی ورور تاسو خیر وي صحت مخير إن شاء الله. الله دې وکړي الحمدلله عافیت خدای وي. په دې باخه خوشاله اوسې ډېره مهرباني شکریا الله دې خوشاله کړو پرونی تاسو خبرې ما اورېدلې وي. مهرباني زما ډېر څخه ارمان ومل چې زه تاسو سره په غباب کې لږ وغږېږم. تاسو د تراب صاحب چې کوم دغه لایف راغلی او نشر راغلی او په کومه موضوع باندې نو هغه د مور او عایشې رضی الله عنها چې کوم هتک شوی و د هغې کوم ګستاخي شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عایشه څه شی شوی اواز درځي وروره بله صاحب مهرباني وکړه اواز دې راځي او نو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي د هین والا هغه خلکو کړي وو او دغه تاسو بیا په هغه باب کې دا خبره وکړه چې دا د هین خلکو نه ده کړې او دا چې کوم د اصل کې بخاري کړې ده او داسې څه په هغه باندې مې اعتراضونه دا وکړل او بیا هم د حدیثونو چې کوم حیثیت و په دین کې کوم حجت و د هغې کوم مقام و د هغې د غورځېدلو هڅه هم کړې وه کوشش هم کړی ما چې په هغه باب کې دوه درې خبرې سره وکړو انشاءالله زما خو ډېر زیات په زړه کې ستاسو ټول ته احترام دی او خاص کر تراب صاحب ته چې هغه داسې موضوع منځته راوړي او خبرې ورباندې کوي او دغه رنګې کوشش کوي چې مسلمانانو ته یو ښه ترتیب برابر کړي نو ستاسو خبرې پکې ما واورېدې یقیني هغه د ډېرې د خفګان خبرې وي یو په دې اساس باندې د خفګان خبرې ما ته ښکارېدې چې یو سړی د خپل دین نه کم از کم موږ دفاع نشو کولی نو په کار دا چې په هغه دین په هغه خبرو کې واقع نشو او د هغې هتک او بې حرمتیانې چې کوم دی موږ د هغې کې نور زیاتي او اضافه د هغو نه کوو تاسو ته به د دې خبرې علم وي چې دغه حدیث د عایشه کې چې کوم راځي رسول الله سلم چې کوم صحیح حدیث د بخاري دی چې رسول الله سلم عایشه رضی الله عنها په نکاح باندې اغستې وه هغه د شپږو کالو باندې وه او چې کله هغه رخصتېده نو 9 کالو حدیث پوره همداسې دی تاسو حدیث نمایي ذکر کړی تاسو داسې وایي چې نه په شپږو کلونو کې دا چې کوم دا په رخصتي د هغې شوې وه ګوره د دې داسې مثال دی زه تا ته وایم چې دا پیسې والا دا موبایل مال راکړه ته ما ته وایې چې بس زما اوس تا لیکل وشو او پیسې ما ته راورسې خو دا موبایل به زه 1 کال 2 کال پس درکړم نو ګوره د موبایل راکول چې دا تا ماله 2 کاله پس راکړه یا 3 کاله پس دې راکړه خو زما اوس تا لیکل کله شوي په اوله کې 3 کاله مخکې شوي په همدغه طریقه باندې ابتدایي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د عایشې او دغه رنګ د رسول الله خبره کېده نو عایشه د شپږو کالو په عمر باندې وه داسې زمونږ عرف او رواجونو کې هم شته دی موږ پښتانه یو ټول د معاشره کې اوسېږو که تاسو وګورئ زموږ په معاشره کې د دنیا داسې ډېر خلک دي چې ماشومانان یې ورکوي د مخکې نه خو د هغې رخصتي او نکاح چې کوي نو هغه بیا زیات وروسته کوي بل مولانا صاحب زه یو خبره بله کومه تاسو دې خبر ته لږ ځیر شئ انشاءالله مسله به ټوله حل شي تاسو دا وګورئ چې دغه د انډیا په همدغه ښارونو کې او دغه رنګې د کریلا په نوم باندې د هغې ښار دی د هغې 40% جینکۍ په 11 کلنۍ کې واده شوي دي په 10 کلنۍ کې واده شوي دي په 12 کلنۍ کې هغه د بچي حاملۍ او د بچي د زیږونې قابله ده تاسو عرف خوراک او رواج او دغه رنګې عادات دا تاسو د 1400 کاله مخکینی راغلی په اوسنۍ زمانه باندې تطبیقوئ امام ابن خلدون رحمه الله په مقدمه کې فرمایي وایي هر هغه سړی چې مخکینی تاریخ او مخکینی عرف رالي او هغه په اوسنۍ زمانه باندې تطبیقوي چې مخکینی دغه شان شوي نو هغه قمقلان یا دا اوسني داسې څنګه داسې کیدای شي ناممکنه ده نو وایي دا سړی په خپله باندې قمقل دی ځکه زمانه تغییر خوري حالات تغییر خوري موسمونه تغییر خوري خوراک تغییر خوري نشونما تغییر خوري اب و هوا تغییر خوري د انسان په بدن کې د خوراکونو ټایم په ټایم باندې قسمه قسمه تبدیلیانې راځي د بلوغت سن چې کوم دی هغه د یو علاقې د بل علاقې مختلف وي په پاکستان کې یو شان دی افغانستان کې بل شان دی په هند کې بل شان دی په سعودي کې بل شان دی نو هغه رواج او عرف راغستلو په اوسنۍ زمانه باندې تطبیقولو په هغه باندې به حدیثونه غورځول او په هغه باندې د حدیثونو شان غورځول په هغه کې قدح کول نو دا زموږ د عقل به کمزوري ده باید دې خبرو ته موږ ډېر زیات ځیر شو سوچ ورته وکړو تاسو ګورئ د حدیث د عایشې رضی الله عنها کې داسې راځي تاسو وایئ چې هغه بالغه نه وه بیا هم د قرات یو آیات ویلی ګوره قانون دا دی عقل هم دا وایي سوچ هم دا وایي فکر هم دا وایي چې کله یو سړی په یو څیز باندې حکم لګوي چې دا کار داسې دی باید چې د هغې متعلق ټول معلومات راجمع کړي یوازې یو روایت راوانخلي یو خبر راوانخلي د یو جزئي په باره کې خبره ونه کړي چې د هغې په باره کې حکم دا ولګوي صحیح طریقه دا ده چې کله
تاسو د چا په باب کې خبرې کوئ نو په کار دا چې ټول معلومات تاسو سره وي. لکه تاسو د قرآن په باب کې خبرې کولې کړه، په کار دا چې تاسو د قرآن ټول معلومات وي. همدغه رنګ د حدیثونو په باره کې د حدیث د عائشې په باره کې تاسو خبره کوله مولانا صاحب، نو په کار دا و چې د حدیث د عائشې تاسو نور جزئیات هم راجمع کړی وي، نور تاریخ او سیرت هم ولا راجمع کړی. حدیث د عائشہ کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله رسول الله له ورکوله ما نو زه ډیره زیاته چاقه وم، غټه وم، زه صالحه د دې چې زه واده شوی واغې ته. دا د عائشہ رضی الله عنها د خلی مبارکي خبرې دي. وای وجه دا وا چې زما مور مالا ترا او دغه رنګ رطوبه او کجوري مال راکولې چې دا غي سره زما وجود ډیر زیات غټ شو. بس اوقات دا سی وی یو جنې به د اتل سکالو وي په هغه به د واده حقدار نه، یو جنې به د دولو سکالو وي خو هغه به د واده حقدار وي. بل په قرآن کې مولانا صاحب دا په کم ځای کې راغلي، تاسو ماته د قرآن یو آیات راوښایئ داسې زه ستاسو سره هره خبرې منلو ته تیار یم چې قرآن موږ ته دا ویلي دي چې دا ماشوم به په دې عمر کې بالغه کېږي. داسې یو آیات شته دی؟ دا تاسو ټول قرآن ولټوئ، داسې یو آیات به تاسو پیدا نه کوئ چې په قرآن کې دا راغلي چې دا انسان چې کوم دی دا 15 کلنۍ ته ورسېد دا به بالغه کېږي، دا 12 کلنۍ ته ورسېد دا به بالغه کېږي. دا خبره قرآن ولې داسې موږ ته پرېږده؟ وجه دا ده چې شارع په دې باندې پوهه دی، الله په دې باندې پوهه دی چې د ابو هوا مختلفه ده، خوراک مختلف دی. نو که یو عمر الله ټاکلی وي بیا به اعتراضونه وي چې ګوره الله و چې په دې عمر کې سړی بالغېږي نو په فلاني عمر کې خو په 8 کلنۍ کې بالغه شوې ده، په فلاني کې خو په 10 کلنۍ کې بالغه شوې، په فلاني کې خو په 15 کلنۍ کې، نو بیا په الله باندې اعتراض وو، بیا په قرآن باندې اعتراض وو. د دې د وجه نه هر هغه څوک چې د حدیثونو نه انکار کوي دا په غیر شعوري طریقې سره انډایرکټلی دا په حدیثونو باندې بیا اعتراض په قرآن باندې اعتراض کوي. دا سړی کې پوهیږي په دې خبره باندې او که نه پوهیږي نو په دې وجه باندې تاسو حدیث د عائشې وګورئ. حدیث د عائشہ کې امام بخاری رحمه الله آیات لاول را نقل کړي، د قرآن په آیات لاندې د هغې شرح او تشریح په هغه کې د حدیث د بخاری را نقل شوی دی، د رسول الله خبر را نقل کړی ده چې یو زنانه چې هغه واده کړی شي او په هغه زنانه باندې د هغې بیماري رانه شي او هغه زنانه بیا طلاقه کړی شي، د هغې عدت څه دی، د هغې حکم څه دی، هغه په کومه طریقه سره د حل کېږي. دا شریعت زموږ ټوله خبره موږ ته ښودلې ده. او الله رب العالمین په قرآن کې موږ ته څه وایي چې ما دا رسول درلېږلی، خو رسول ته مې یو کار حواله کړی لتبین للناس ما نزل الیهم. ای پیغمبره ته به ورته بیان کې، د مونځ طریقه به ورته تخې، د اودس طریقه به ورته تخې، د رکعتونو طریقه به ورته تخې، د زکات طریقه به ورته تخې، او دغه رنګې د جهاد طریقه به ورته تخې. زه په دې باندې اقرار کوم چې دا وطني کم خلک کوي په جنگ او جهاد کې فرق نشي کولی، مخکینی حکومتونو سره چې څه وشو یا وطني کېږي یا چې څه کېږي، په دې باره کې الحمدلله زما ذهن کلیر دی، صفا دی، واضحه دی. موږ جنگ او جهاد پیژنو، په دې خبره باندې واضحه یو. تاسو له چې ذهن اړولی دی خبرو له اړولی دی چېرې ملا څه وایي، ملا ښکته وایي، ملا پورته وایي، ملا دا وایي، ملا دا وایي. صحیح دین او صحیح شریعت ته راشه او ملا هم هغې ته کښېنه نو تاسو به د هغې علم دا وشي. دې خاطر باندې مولانا صاحب چې کله په حدیثونو باندې تاسو اعتراض کوئ له اول وسنجوئ دا اعتراض د دې لایق دی او که نه دی چې زه په حدیثونو باندې کوم، د هغې نه پس بیا راشي په حدیثونو باندې اعتراض دا وکړو. صبر وکړه وروره، دا اسلام د کوم وخت نه دی؟ دا د رسول الله د زمانې نه دی، دې نه مخکې نو. ولې نو؟ زمونږ چې کوم امت دی موږ ته رسول الله اسلام را رسولی دی. نه نه دې نه مخکې اسلام نو. ولې نو؟ ان الدین عند الله الاسلام، د آدم علیه السلام د پیدایش هم دغه اسلام دی. نو بس چې اسلام دی د پیدایش نه اسلام دی، دې باندې خو د ایمان شته. بالکل بالکل. دا خلک څنګه وایي چې ته اول د 1400 کال کې دا اسلام راغلی؟ څنګه دا خلک زمونږ وایي چې 1400 کال کې چې د اسلام راغلی، مخکې دین اسلام نو. رسول الله ګوره د اسلام لاول معنا وپېژنه. یو د اسلام اصول دي. اسلام څه معنا؟ زه تا نه سوال کوم. د اسلام یو وروره یو د اسلام اصول دي چې په هغې کې الله رب العالمین موږ ته په قرآن کې ښکاره خبره د هغې په متعلق باندې کړې، پاکې واضحه موږ ته دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. یو منټ یو منټ صبر وکړه، دا کتاب الله چې دا د کوم وخت نه دی؟ ګوره یو د کتاب عمومي معنا ده، عمومي معنا یو د کتاب تخصیص دی. دا د کوم وخت نه دی؟ یو د الله کلام چې دی دا د ازل نه دی. په دې خبره باندې ځان پوهېږه. تاسو دا باندې زه په دې اعتراض هم پوهېږم دا کوم طرف ته ځي، زه په دې باندې پوهېږم. واوروره زه په دې خبره باندې پوهېږم چې دا اوس ته په دې خبره کې کوم اعتراض راکړې د هغې نه مخکې زه ستا سوال حل کوم، ستا جواب حل کوم.
یو د کتاب عمومي معنا ده. دا خو دومره بحث وکړو موږ خو څه نه ویل درته زه ستانه ما دا بحث په دې خاطر وکړو چې پرون تا یو غلطه مفکوره زمونږ د دې ورور چې دا کوم تاسو سره ناست او د اصلاح دا د په ذهن کې یو غلط غوندې انجکشن ورکو یو غلط غوندې تصور دی ورکو د حدیثونو په باره کې دسې کار کوو. مولانا صاحب دا تراب صاحب هم ناست دی یو 3-4 دقیقې ته خبرې کوه یو 3-4 دقیقې ما ته پرېږدوه چې خبره دې خلکو په منځ کې واضحه شي. موږ دومره خو اجازه راکړه ستانه زه پښتنو کوم باره جواب پرون تا د دې نه زیات وخت اخیستی خو خبرې دې ټولې د یو بل نه بدلې اوس خبرې کې خبرو ته لغوت کې ده کنه. ښه حدیث ته عایشې له راشه ځه. عائشه ز اصلا پیژنم نه چې عائشه څوک په کتاب الله کې ذکر شوی د رسول الله بیبي وا د رسول الله بیبي وا په پرون دغه په باب باندې تاسو وګورئ په کتاب الله کې شته ذکر دي مور عائشه وکنه نو مشته عائشه رضی الله عنها ویم په کتاب الله کې ذکر شته دا غینو نه کتاب الله کې قرآن کې د رسول الله سم بیبيانی نه وي بیبیانی وی د رسول الله بیبیانی نه وي مګر نو مې نشته دی. شاباسي د رسول الله سلام بیبیانی وی قرآن عظیم کې شته یا بیبیانی وی کنه وی بیبیانی وی نو مې نشته بالکل ها بیبیانی وی د خلکو د رسول الله په حق کې عائشه د فلان دی بستان دا هغه حدیث دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خلینا چې څنګه مون قرآن اوریدل سم په حدیث را رسیدلی مونږ ته تا قرآن په کومه طریقه را رسیدلی مسټیک دی اورور دا مسټیک دی جناب محمد زه تاسو ته تاسو کوم ورو خبر اورئ ګوره جناب ما خبر له خپل باندې راشي جناب محمد رسول الله چې د آیات نه بغیر هغه بل شی به نه دي هغه څه چې ویلي زه تاسو اوس دغه ځای پورې نه دی دغه ځای پورې خبره کوم تاسو خبره وکړه چې الله یعنی تاسو ته خبر یو مطلب دار اوس ته وخت شيخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل ټول ژوند او ژوندۍ کې د قرآن نه علاوه بل هیڅ ویل نه دي که بیبي سي خبرې کړي که گاونډي سي خبرې کړي که کور کې خبرې کړي که په مسجد کې خبرې کړي که بهر وتلې که دننه وتلې که باچایانو سره خبرې کړي که د نور ملکونو خلکو سره خبرې کړي یعنی ټول وته قرآن ویلې دي. نه دا شخصي کار کې زموږ دا څه کار شاباسي دا شخصي کار د الله په حکم او د الله د حکم نه غیرو هر انسان ته الله پاک اراده او اختیار ورکړي دی پیغمبر ته اختیار او اراده وسې کول خو خپل زما سوال دا چې دا د الله په حکم خبرې کې د الله د حکم نه غیر خبرې الله په حکم هغه شی دی چې کوم شی ولا امر شوی دی حکم شوی هغه الله حکم دی. شاباسي یعنی مطلب دا کومه خبرې چې د قرآن نه علاوه کړي دا د الله لنډه خبره کوروره لنډه اسانه دا کومه خبرې چې رسول الله د قرآن نه علاوه کولې او د خلکو ته دعوتونه کول او د طریقې ورخودري د منځ د روجي د او دست د ټولو دا د الله په حکم کې د الله د حکم نه غیر وي. لنډ جواب راکړه سنت رسول به معنی شاباسي یعنی ستا مطلب دا دی چې د قرآن نه علاوه یو بل څه هم شته سنت رسول شته سنت رسول خو زمانه شاباسي یعنی هغه حجت دی بالکل هغه حجت دی یعنی د قرآن په شان حجت دی بالکل سنت رسول شاباسي ګوره دې پورې تا موږ سره ومنله چې دغه شیز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن نه علاوه کم کړی دی او هغې ته سنت وي دغه حجت دی تاسو چې حجت دی اوس ګوره وروره خبرې لغوه شه سنت رسول هر هغه حکم چې الله پاک جناب محمد رسول الله ته کړی دی هغه مبارک په ځان باندې عملي کړی دی هغې ته ویل شي سنت رسول. شاباسي جزاک الله خیرا خارج یو سنت رسول خایزه چې دا سنت رسول شاباسي جزاک الله خیرا شاباس ډیره ښکلې خبره اوس ما ته خبره پرېږدوئ تاسو صرف ماله په دې کې لږ جوابونه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قرآن باندې کوم عمل کړی دا په کوم ځای کې موجود دی قرآن کې دی که د قرآن نه خارج دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام چې عمل کړی په قرآن عمل کړی دی او خو د قرآن نه خارج کړی په قرآن کې هغه موجود دی مطلب 4 رکعات په قرآن کې شته هغه عمل کړی دی څه حکم چې ورته شوی په 4 رکعات په قرآن کې شته وروره سار 2 رکعات مونږ ماسپخین 4 رکعات دا چې زی راځي وی زی ابازوله برازي دوی چې کوم قاضي زی ګوره زه تاسو اوس دا درخم چې تاسو څونه غټ میسټیک کې څونه غټه خطا کې واقعي زس میسټیک اول ګوره ته ځان ته عالم هم دی
تاول زه د کالج یو پروفیسر یم زه د کالج یو پروفیسر یم زه په خبرو باندې پوهیږم په اصول پوهیږم استاد کوم دې مبتدا او خبر ګډوډ دي دا مختلف خبره ګډوډه د کتاب الله پروفیسر شه چې د پسر زه الحمدلله زه د قران تفسیر کوم د قران درسونه کوم زه په قران باندې عالم الحمدلله پوهیم ورته ځان خبر نه زما د سر تاج دا پروفیسران ما ته مې تاسو نه تاسو کوم جزاك الله خيرا استاد ګوره ته یو بل موضوع ته زی بل موضوع خو نه کوي موضوع ته راځو ان شاء الله د ملګری ټول پويږي په دې باندې تاسو د قران سره یو بل شی زمونږ ته هغه سنت دی هغه مو منو ته رسول به معنی سنت رسول انکار کوم د قران تاسو دا په قران باندې عمل لې شابه دا په قران باندې عمل لې وس دا عمل کوم کې موجود دی خبرې لغوښ نه نیسي کنه سنت رسول چې ته نه مانی یعنی د قران عظیم د انکار کول رسول الله صلی الله قران باندې عمل کړی کنه دا خود منګم منو ته مانی فصلو کې د کې کوم شک دی جزاك الله خيرا یو د دوه خبرو جواب را لراک اوس په مسله حل شي ان شاء الله من بل ملګری په نمبر هم بیا ورکو جزاك الله خير اوس دا عمل کوم ځای کې موجود دی قران عظیم کې 4 ورته وساته تا ته 4 ورته قران تا ته 4 ورته قران عظیم الله پاک نو په قران کې خدا رسول الله چې کوم عمل کړی دی هغه خو په قران کې نشته چې کوم مونږ کړی په قران کې رسول الله مونږ نه کولو رسول الله مونږ نه کولو رسول الله زکات یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د قران نه اورورا ته ګورا په دوه خبرو کې ګډوډي راولي ګور زری په کوم په خبره باندې یو طرف ته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران باندې عمل کړی دی په قران باندې عمل کړی دی یعنی الله ورته وایي چې واقیم الصلاه ای پیغمبر مونږ وکا اوس پیغمبر مونږ څنګه کړی دا په قران کې شته بالکل شته دی څنګه کړی دی الله پاک واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اخذ کا مقام ابراهيم بالکل بالکل هغه طریقې څنګه ده طریقې څنګه چې په مکه کې مونږ کې دا هغه مبارک کړی دی هغه مونږ هم کو نو په مکه کې خو الله وایي چې وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان وتصير خوشبيلي او پړقا ولا کې مشرکین هغه شابسي نو اوس موږ ته کوم منځ را نقل لې مونږ ته چې کوم مسلمانانو د مکی ساتون کې د قریش چې کوم ورته تاسو هغه هم کافرانو دا تاریخ ته د کوم ځای نه ملاو شو لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم او دا غي مونږ ته کوم ځای نه ملاو شو دا مونږ د طریقې ته کوم ځای نه ملاو شو مونږ طریقې هم د کعبه نه اخذ کړي دي امر دی حکم دی نبی عليه الصلاه والسلام ته حکم اورورا زه خدا مانم چې مونږونه کېده خدا کوم ترتیب او کیفیت باندې چې کېده دا ته څنګه راورسېده دې جواب راکړه چې تنن سبا کې هم دغه ترتیب کیفیت دی نبی عليه الصلاه والسلام کړی دی مونږ هم کو یعنی تا ته څه پته دا کړی دی حکم دې کنه امر دې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اخذ کا من مقام منذ خو کړه دې خدا په کوم کې پیته په کومه طریقې چې کړه په سبحانك اللهم وبحمدك دا چې څه کې دغه هغه په کعبه کې اوسم هم دغه منځ کې دا مګي چې اوس یو بل خبر لراځوي زه ته خو په دې خبره باندې پوهې نشوي کنه یو خيار سړی په دې باندې پوهېږي چې سړی ته سوچي اوس په دنیا خياران غم به دسو دا خلک زمونږ چې دا سو خيارات ماشاءالله اوس په کوم دې اوس خبر وره اوس خو درې څلور قسمونه منځونه را نقل لیکنه اوس په دې کې کوم منځ رسول الله دی رسول الله هغه مونږ دې چې په کعبه کې فل حال اوس وخت کې کم یو دی په کعبه کې څنګه مسکیږي کعبه کې دا وسره چې کوم له حدیث دی مطلب حالت چې کوم مونږ کېږي د له حدیث وقه مونږ دی ویم دا فل حال چې کوم مسکی کله ترې غته دا حج ده ما وکاله ته تیر کړی خبرونه ماشاء الله چې تیر کړی څنګه په کعبه کې چې څنګه مسکی رسول الله دغه مندي کړی یعنی الته خو اهل حدیث دی پرون خو تا په اهل حدیث په سیرت بد ویل واقعا په سیرت بد ویل نن چې کوم دی اورورا پرون دی په اهل حدیث په سیرت بد ویل په وابیانو په سیرت بد ویل په دې منظور په سیرت بد ویل خنن چې کوم دی هغه مزمنه نه زتا ته که اهل حدیث دی کاغه وهابي دی کاغه داعش دی کاغه یو کارو کې د کار په صفات کو شابسي خانو چې دا اوس دا کوم منځونه کیږي د دین علاوه چې دا کوم احناف ملګری منځونه کوي لکه څنګه احناف نه پیژنم احناف څه ته وایي دا څه کوي یا د الله ولی د خبرو نه مون کړيګا تا باندې خلک پوي دي پرون د ډېر کټ کټ ډایلاګ یو چې خبرې کولې نن په هیڅ نه هغه په هیڅ باندې نه پويږي هیڅ نه مونږه
احناف ګوره داسې خبرې مه کوه موږ داسې موږ وزګار ریږو تا ته نه خو ستا دا خبرې د عوامو په ذهن کې داسې پرېوځي لکه ته چې صحیح خبرې کوې لیکن ستا مبتدا او خبر ګډوډ دي صغرا کبرا دې ګډوډه ده آیات نه چې بیان کې هغه تاثیر کوي ښه یو بله خبره کوو ځه یو بله خبره کوو یو وروره یو بله خبره کوو د عایشې د مور عایشې رضی الله عنها باره کې خبره کوو که نه هغې په باره کې تا خبره روانه کړې وه ویل چې هند دا د الله په کتاب کې نشته د هغې قصو پسې مه ځه هغه پرېږدي پرون خو پې لګیا وي یوه ګنټه دې پې واغسته چې سړی د راشي که نه نو بیا ته پته ولګي چې اوبو زور څومره دی دا مسلمانان دي دا مسلمانان پوهه دي دا مسلمانان هوښیار دي د رسول الله په حق کې ګستاخیم پیژني اوس د تا نه یو عیسایي تپوس وکړي چې په قرآن کې خدا شته دی چې د آدم علیه السلام والعیاذ بالله الله رب العالمین د آدم او د حوا نه جامې ویستلې وي نو بیا به ورته څه یو عیسایي تا نه سوال وکړي دا یو سوال یې په ما باندې کړی و ته جواب وکړه د قرآن نه شته که را قرآن عظیم کې ذکر دی سوره انعام کې ذکر دی څه شی دی ووایه دا ته چې څه وې شابسې نو زم تا ته یم چې ګوره ته د عیسایي جواب هم نشي کولی پرېږده د دې خلکو ته چې دا کوم صحیح دین ورته په تواتر رانقللی د حدیثونو د دنده پټ پټ انکارونه مه کوه د هغوی په قرآن شل اعتراضونه دي ته د قرآن یو اعتراض ما نه په آخرت کې الله پاک څه چې زه ستا نه د قرآن یو سوال کوم ته قرآن منې که نه وصل پسولو کې منم زه تاسو نه یو د قرآن یو سوال کوم یو جواب راله راکئ ګوره ته بیا په قرآن کې شکمن کېږي زما خبر ته ښه غوږ کېده تراب صاحب تاسو مو ته غوږ کېدي ملګري به مو ته غوږ کېدي قرآن کې الله رب العالمین وایي دا د عیسایانو سوال دی جواب یې وکړه زه یې سل جواب کوم الحمدلله ما ته رسول الله را ښودلي دي موږ ته حدیث مخې ته موجود دي واضح دین دی خو ته جواب نشي کولی اوس ته پته ولګېده که نه اوس ته پته ولګېده چې زور یې څومره د حدیثونو ګوره الله رب العالمین قرآن کې وایي چې دا گمراه کول چې دي د الله رب العالمین کې ته دا منې نه الله پاک څنګه گمراه کوي یضل الله څه مطلب دی یضل الله څه مطلب گمراه قرآن هم نه خبر الله پاک گمراه کوي قرآن هم نه خبر خو ته وایې ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء لکه ويضل الله من يشاء څه مطلب دی ګوره من هغه څوک چې وغواړي که ته غواړې گمراهي غواړي انسایډ خبره ده دا دننه نه د زړه خبره ده د قرآن د دې آیات د زړونو مالک دی هغه پوهېږي چې ته څه غواړې انسایډ شابسې وروره هدایت غواړي الله رب العالمین گمراهي غواړي که د زړه نه هدایت الله رب العالمین قرآن کې الله په قرآن کې دا وایي ښکاره ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله په مهر والے مهر چرته دی سره خو پکې نه یادای او په قلوبهم او بل دې روسته کې دوی ويذل الله من يشاء الله ختم الله څه معنا کړي تاسو دا ختم الله څه معنا ته څه معنا کې وروره زم دا هغه چې هغه زړونه چې ختم دي خاندي ولی سبحان الله ختم کړي دا منځ وړي هغه زړونه دا د پښتو ختم نه دی د قرآن د عربی ختم دی خاتم میم دی پښتو کې ختم ته وایي څه شي ختم دی خاتم النبیین دی خاتم النبیین څه نو پیغمبران ختم کړي خاتم النبیین څه معنا خاتم النبیین دا مطلب دی چې دا پیغمبر اخرنۍ سلسله دا او ټاپې پیوالي خاتم ټاپې ته عربی کې ختم یو شی ډن نو ختمول خو بیخي ځایله کول ته یو شیز ډیلیټ کول ورور هغه زړونه الله پاک وي ختم دی چې هغوی د هغې نه کار نه اخلي هغه سترګې هغه زړونه دا معنا دې کوم ځای نه وکړه چې هغه د هغې نه کار نه تاسو د هغې نه مهر لګولې راخیستې مهر هم پرې جوړ کړی دی ګوره یو خو د قرآن ترجمې هم ګډې وډې کې که نه چې هغه زړونه ختم چې هغې کې مسټیکونه هم کړي دي چې مسټیکونه سمو دله بیا غوسه درځي ته د ختم الله معنا نشي کولی چې الله زړونه ختم کړي دي مقصد دا دی هغه زړونه الله پاک وي چې د هغې نه ته کار وانخلي هغه سترګو نه چې کار وانخلي هغه ختم دا کوم ځای کې دي په درد نه دا کوم ځای کې دي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد
كل اولئك كان عنه د دې مسؤولا. آیات او دا هغه څه تعلق دی دا خو ته یو موضوع رنګ او بل موضوع هغه رنګ سترګې هغه وګونه هغه زړه چې دا غینه کار وانه خلی هغه بي ځای دی هغه ختم دی په اورورا زما خبره وره ګوره یو خو د قران مفاهیم مخاطی کوي امت په دې باندې را روان دي او تاسو هغه امت چې دا په دې دومره غم باندې سو امت خو د در په در خاورې په سر دی دوه لګا درې ډلې زه تاسو نه لړ سوال کوم چې الله رب العالمین په قران کې وایي چې الله رب العالمین د آدم علی السلام نه کپڑے وستري د هوا نه کپڑے وستري د عیسایانو اعتراض دی چې په قران کې دا خبرې دي دا قران تاسو په کتاب نه لري څنګه جواب ورکړي شته کنه نو د کتاب کې څه کړي نو ولستر کې په پټه نو جواب عیسایان له څنګه ورکړي ورور خو په کتاب کې ذکر دی نو دی کې څه شی په کتاب کې نشته ورور نو کو سبا یو سړی را پاسي وای کنه لکه څنګه چې د حدیث عائشہ کې دا راځي سبا یو سړی را پاسي وای چې تاسو په قران کې دا خبره ده چې الله تاسو السلام حوا تاسو ګاډ کتاب الله کې ذکر دی نو چې ذکر دی راغی ورور زستانه دا ته پوس کوم چې ته جواب څنګه ورکې د خپل قران دفاع څنګه کې خپل قران نه زما ضرورت دفاع څه مطلب د قران نه دفاع وکم الله پاک وی نو بیا څه دفاع وکم کنه زه خو ته دا وایم چې دمدق الله په خبره باندې اعتراض کوي خلک ته جواب ورکړه خلک خارنګ اعتراض کوي یو شی چې په کتاب کې نو بیا چې ته یاد نه دي کنه سره ته یاد نه په قران پوي کنه د قران دفاع کولای شي او نه په حدیثونو پوي کنه بیا په قلاره کې نه په دې ویډیوګانو کې خلکو له ذهن اړه وراړه ومه ضرورا چې کوم دی د قران عظیم نه دفاع هغه وخت دفاع کوم چې څوک تور لګي زه دفاع کوم دي تراب سے دې سړی ته وایا دا که زما په پښتو باندې پويږي تراب سے دې ته وایا چې عیسایان اعتراض کوي چې تاسو ایشور تاسو ګاډ تاسو رب کوم دي ځان کوم ته عیسایان څه کې عیسایان بات څه عیسایان بات خو زم تاسو ما چې پتاو عیسایانو کې به فرق نشته ته په حدیثونو اعتراض کوي هغه په قران اعتراض کوي نو ته قران ته جواب نه کولای دا له ولا حدیثونه نه منم دا له ولا حدیثونه تاسو قران څنګه را رسیدلې قران ته څنګه را رسیدلې قرآن ما ته الله پاک را رسولې نه ستا په کور کې خو دلته چې دا والا ملګری ای فیسبوک کې او به ترازی خلکو ته وایي چې دا قرآن والا ها بالکل الله نو څنګه راوړل رب العالمین امر بیا دا عام دي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دا څنګه آیاتونه وایي موضوع څه دا او ته وېڅ رب العالمین اورورا موضوع څه دا او ته وېڅ موضوع څه دا او ته زه تاسو هم ستاسو په کور کې چې کوم قران پروت دی دا تاسو چاره ورسو څوک داخله دا مخکې د جناب محمد رسول الله نو دا کتاب وو بالکل وو نو بیا چاره ورسو نو چون بیا رسول الله تعالی الله پاک ورسو موږ ته الله پاک دا کتاب ورسو الکه نو څنګه اوسه طریقه خو به ته درخودري کې چې په دې طریقه مې تر ورسو کنه آسماني راغی را رسیدلې دی نو کتاب څنګه الله پاک څنګه رسید یعنی دا دراسېدو طریقې نه مانی يا صاحب يوم ما راكش حساب دا جاهل له خبر ما اوري نه دا خبرې کوي لګي سر دې نه ولې خبرې کوي نه خیر نو اصول په دایره کې خبرې کوو څه خبره نشته تاسو خیر د جاهل نسبت مکوئ دا شاید ویږي نه دا ما جفران کې الله تعالی فرمایي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله كتاب قران شهادت ته احسن حديث شو واطيعوا الرسول څه شو رسول څه معنا واطيعوا الرسول څه ما د سوال جواب راکا به رسول دا نه پښتنه کوم چې په خبره پوښی کنه نو رسول څه معنا کړه دا کنه یار واطيعوا الرسول واطيعوا الرسول رسول څه معنا رسول رسول کې عبادت کوي د نبی له سلام تعالی کوي فکر کوم رسول څه معنا رسول رسول څه معنا ته رسول معنا نو مدان نبی صلی الله علیه وسلم د الله رسول ته لګیږي تو کته مفسر صاحب تو که زه خو جنب ګورا دغه شیخ صاحب یو زبو خبرې وکم یو کس قربان شمرو ته یو ملک صبر کته ډېری خبرې وکړو د دې لمبر دی دا نه زما خبرو د زما په خیال چې ډېر سور در نه کو ځکه چې ستاره طبيعت مطابق نه دي مستا خبره ما څه اعتراض اصل حدیث کې سره حدیث کې سره دا ورور نه پښتنه کوم چې رسول څه معنا الله په کتاب کې وایي کنه وما اتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ته معنا وکړه ستانه یو پښتنه کوم معنا خو جواب راکړه ورور کنه رسول څه معنا منګ رسول خدای الله تعالی د الله استاد دی پښتو کې د الله استاد دی افری د الله پاک څه شي استاد الله استاد یعنی میسج راوړون کې اصل میسج راوړی دی تا
د قرآن راوړی د حدیث تشریح کوي خو پوهېږي خو نه پوهېږي ښه پوهېږي نه پوهېږي دا ستاسو چې سوال وکړه کنه رسول هغه ته ویلی چې میسج یې چې راوړی کوم پیغام یې راوړی دی هغې ته رسول ویلی چې موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله محمد سپریټ کړه دا رسول الله پیغام اور الله مشره دا الله پاک پیغام اور څه پیغام یې راوړی کتاب الله یې راوړی قرآن او رسول الله شیخ صاحب یو منټ شیخ صاحب تاسو یو منټ زه دې ځنه خو زه خبره ته وکم مشره الله رب العالمین دې رسول ته نور کوم نمونه ویلي په قرآن کې چاته دې رسول ته ډېر رسولان راغلي دي نه دې رسول ته څه نمونه څه کوم نمونه ورکړي څه لقب یې ورکړی دی د نوم محمد اصلي نوم نه دې رسول ته نور کوم لقبونه ورکړي چې ته به څه کوې څه مطلب څه کوې لکه قرآن کې ورته نور څه ویلی شوي دي ده ته یا ایها النبي بالکل نبی ذکر دی پکې نبی خو په ټولو پیغمبرانو کې نبیانو دې رسول ته معلم نه ویلی شوی رسول پیغام اور ته ویلی شي میسج راوړو نه دې رسول بل نوم ته د معلم نه دی ورکړی شوی يعلمون الناس ويعلمهم الكتاب والحكمه شابه جزاك الله خير دستاسو نه ولنت تاسو کوم دا تراب صاحب دی دا یو یونیورسيټي کې چا استاد کړی دی یا په یو سکول کې استاد کړی دی او دا د یونیورسيټي کا کتاب راوړي وړو ته چې دا میسج دی دا راغلی دی او دا والی او نور خپل کار خپل او دا وته ټکی ونه دی دا حق ادا کو ادای نه کو ته څه وروره کتاب وروړې دی کتاب موږ ته بیان کړی دی جناب محمد رسول الله جزاک الله خیرا یعنی رسول الله چې کوم دی دا معلم او د خلکو ته دی قرآن تعلیم ورکو کنه چې داسې په عمل کوي په دې طریقه باندې کوي کنه اوس دا د رسول الله عمل چرته موجود دی اوس مطلب تا نکاح کړی دا کوم ځای کې موجود دی نه کتاب الله کې کتاب الله اوس د دې دا ټول جزئیات او دا ټول خبرې دا سبحانك اللهم او دا هر ذات قرآن کې کوم ځای کې دي سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ولخالد آیات نه دي دا خو جنتیان جنت کې دا خبرې کوي آیات مخکې نه ولولا سبحانك دا خو تا ټوټي راخیسته دي قرآن عظیم شان نه ټوټي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا خو ټوټه راخیسته دي نه دا خو آیات نه دي شابسي زم تاسو ته دا وایم یعنی په منځ کې سبحانك اللهم ویل نشته سبحانك اللهم ولي نشته او الحمد لله مشته دي او سبحان ربي الاعلى بالکل شته دي او التحيات لله التحيات نشته دي کتاب الله التحيات لله والصلاه دا په منځ کې نشته نه په کتاب الله کې نشته دا عام عربي دي یعنی په منځ کې ویل نه دي په کار ستا په نسبانه و دې ویل د کتاب کې خو نشته او بس دا د ملي مالټي چې چا په کوم ریټ خرڅ کوي کنه تاسو دین دسي یو شی شته نه دی په کتاب الله کې شته نه تاسو ته قرآن جوړ کړی دی د خپل دین غم دی کوم مشر یواد ور د په دې عمر کې دا خبرې تاسو سره خوان نه کوي دا په کتاب کې شته ستانه پښتنه کوم دا تحیات په خو زه ته ما ته اوس په منځ کې وې کې نه وې زه وېمو کلم دا جدا مسله ده زه تانه پښتنه کوم دا د قرآن عظیم شان کې دا شته دا کوم خلک چې په مکه کې تا خو دا غي مزمنو کنه زه تانه پښتنه کوم خو دغه جواب راکړه نه بل طرف ته مزه دا کوم خلک چې په مکه کې تا خو دا غي مزمنو کنه چې دا مون سید رسول الله مون ورور زه تانه پښتنه کوم التحیات په کتاب الله کې شته یو ورځ ستانه ته پوس کوم چې دا په کتاب الله کې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم او شته او نشته دی بس لا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې ویل کړه دی ویل تا هم دا ته پوس کوم دا رسول الله ځکه نه ویل چې په کتاب الله کې نشته دی نو په کتاب الله کې خو بیا دا دوه سجدې نشته دی دا تحید الله هم پکې نشته دی دا دوه سلامونه راته تر اوخه بیا ما بیا غته لړ ګوره مونږ چې دی د کعبې نه اخذ شوی دی مونږ په کعبه کې نو تا خو اوس د کعبې خبره نه کوله مشرکانه چې د کعبې نه را نقل لین اوس د کعبې خلک تحیت الله وای کني وای ما نه دی ویلي چې زه نه وایم په کتاب الله کې نشته دا شی
چې نشته ته ولې وینا خبره بل طرف ته چې زه وایم دا په د موږ مکی باندې خلک شي دا مصیبت په موږ باندې دغه دا مصیبت دا دی چې یو شی نشته دی اتحیت لله د مکی ولا خلک وای کني وای آیا اتحیت لله د مکی خلک وای کني وای زه خو وایم ما ته قانون ولی ولا اوس په قران کې کوم ځای کې ده خو زم درته وایم بعض شیونه چې کوم دي نو تی ولی وای ته د قران په یو بل څه باندې عمل کې د قران نه علاوه په یو بل څه عمل کې او تا پرون دي ته شرک وي او نن په شرک کې وای ګوره التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله بس يا طول تيار طول مسلمانان عبده ورسوله طول مسلمانان طول تيار ضروره زمانه دي مسلمانانو ته د کاشي د دین زده وې دومره چې ته جذباتي کېږه ما پتا باندې صرف د خلک لږ خبرو مګ دي خلکو پته ولګي چې دومره وبو کې تا ته دې پته نشته ده چې دا کوم مزمن تر نقل له دا په کومه طریقه را نقل له تا ته دې علم نشته تا ته دې علم نشته دا قران څنګه را نقل دي څنګه راغله دي تا ته دې علم نشته چې په قران د عیسایانو اعتراضونو جواب به څنګه کوو په قران کې د خلکو شکونه جواب به څنګه کوو ته په کوم شي باندې مسلمان قران عظیم مخکې د جناب محمد رسول الله نه موجود چې نبی عليه السلام هیڅ په دنیا کې پیدا شوی نو قران دنیا کې موجود نو نو بیا وت الله رب العالمین ولی وای چې دا قران مونږ ته نازل کړی دی قران د پخوانه دی نو الله وتعالى وای چې مونږ ته نازل کړی او انزلنا الیک او مونږ ته نازل کړی دی ګوره جناب محمد رسول الله ته تورات انجیل د دې آیات څه مطلب دی وانزلنا الیک څه مطلب دی وانزلنا الیک نازل کړی مونږ ته نو د دې د تا خو چې مخکې نه وکنه ګوره کتاب الله چې دی کتاب الله چې دی قران عظیم چې دی دا د پخوانه دی د کتاب نه الله پاک یو طرف ته معنا کې یو طرف ته ترجمه کې چې وانزلنا الیک پیغمبر موږ ته نازل کړي او بل طرف ته چې د پخوانه موجودو نو ستا مبتدا او خبر دلته به ګډوډ دي نه قران د پخوانه دی چرته ده چرته وو تاسو څه چې وستره کنه تاسو نو چې رسول الله نازل کړي ګوره ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين راوړی تاسو کتاب چې مخکې دې کتاب او اثرات شاباسي اورore ګوره خاوس دلته لګودره دي خپل آیات سره لګودره تا چې کوم وای کنه د دې آیات ترجمه سره ته لګوکا ایتونی بکتاب من قبل هذا ایتونی راوړی بکتاب من قبل چې مخکې وی چې دا ځل ولم آزاد دینه او اثارت من علم دا خبره څوک کوي دا څوک کوي دا نه دا چا قول له رسول الله قول له کدا الله د مشرکان الله پاک آیات دا خبره دا چا کوي الله پاک وی ایتونی راوړی بکتاب مخکې دینه چې واسطه اثرات علمي پاک کې تاسو ته منکرینو ته منافقینو ته دا چې څوک نه مانی چې دا مخکې دا کتاب نو نو کدا کتاب اوس ګوره وروره کدا کتاب مخکې موجود وي نو دې خلکو بوله راوړی وي کنه رسول الله اوس وخت ولې ورکړی شو کتاب وروره د پخوانه دی کتاب هغه ورځ نه دی چې زمکه اوس وروره یو خبره وکړه تا خو اوس وی چې دا قران موږ ته نازل کړی دا کتاب موږ ته نازل کړی اوس وی چې د پخوانه دی یو خبره وکړه کتاب وروره د پخوانه دی نازل شوی ټول ته دغه کتاب نه الله پاک یې سو برخه ور کړی دا تاسو جنسي کتاب دی کتابونه هم مخکې ډیر نازل شوی تورات انجیل زبور دا كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل دا ټول دا وحی ایسته لګیا یا تونه وې په مقصد پوریږي نه چې دا زده کم ځای نه کم ځای ته یا تونه هم د یو ځنه بل ځای ته خبره مړ استاد لنډه خبره کو پرون خو ډېرې قصې کولې واده ورته خو موږ ته ورسته چا خبر راکو چې دا ملګری دې لګیا دی اوس د سنن سره د سره هیڅ هم نشته دا څه عجیبه خبره ده څه شی نشته دی ته پښتنه او کزه در جواب درکړم دا د څه خیسه ګلان ولیدل تاسو ګوره پرونی ویډیو دا ټول ملګری وګورئ تاسو پرون ویلا کوم د رسول معنا باندې خپل ورور نه پیږي زه پیږم ما ته په معنا وکړه رسول میسنجر ته وای استاد ته وای تا نه په تاسو کو رسول معلم وو کنه بیا مې ته مثال ذکر کو چې دا تراب ما په یونیورسيټي کې استاد کو او دا کتاب ور کتاب پرېږه ما په تراب هغه کې مې هغه دا یونیورسيټي اورورا په خبره دی پوي کوم اورورا په خبره دی پوي کوم په خبره دی پوي کوم ما پوي ته کولای ګورا په څه کې پوي کوم د رسول په معنا باندې ځان په یول پکار دی چې رسول څه ته وایي
بس زما خبره وروره یو 2 منټ مال راکا یو منټ مال راکا ته صرف وخت شخا زری پوهه کوم د رسول په معنا او په مقصد باندې چاته کینه صحیح لار دروغی لکه ته وخت شخا رسول چې کوم دی میسنجر ته وای هغه څوک چې د یو چا پیغام بل ځای ته وړي دا د عام مطلب دی عام معنا ده دا د ملائکو په صفت کې مرادي دا د چا په صفت کې راځي د ملائکو دا زه تا ته ویل شم چې ته زماره طرفه قاصدي رسول زما د خط باندې ته ورسوه دا زه تا ته ویل شم دا د رسول عام فهم عام معنا عام مفهوم دی په دې معنا باندې ځان پوهه کا ورسېدي دویم همدغه رسول چې الله په قران کې ذکر کړی دی کنه د دې سره الله رب العالمین دې پیغمبر ته نور ذمہواریاں حواله کړي په دې خبره باندې ځان پوهه کا ته خو د قران نیمه حصہ منی نیمه نه منی الله رب العالمین ته دا ول کلی پیغمبر دا قران می تنازل کړی دی د صرف لپاره می نازل کړی ته به دې خلکو ته دې ته بیان کې یو ته به دې خلکو منځ کې قاضي حکم او فیصله وکړي دوا ته به د خلکو ته دې تعلیم ورکې به می ته مثال ذکر کو چې دې دې مثال لې چې وس زدا سړی راولېګم ورشه وته يم چې دا کتاب واخلو د کلاس والا له ورکا او استاد می مقرر کړي معلم می مقرر کړي او دا وایي چې رماته دا کتاب را کړي والي او زما ذمہواری ختم ولاړم کور کې کینا سنټول کاله تنخواه راځي نو دا د حق ادا کو نه دا به خلکو ته دا کتاب کولاو کی په دې کې چې کوم خبره ترې دا ورته وکي د دې وضاحت به ورته وکي په دې کې چې کوم اعمال دي هغه به ورته وروخي دا د اودس طریقه ده دا د منځ طریقه ده دا د روزي طریقه ده دا د زکات طریقه ده دا چې کوم د عبادتو طریقې دي دا د کافرو سره د لین دین طریقه ده دا د حلال او د حرامو طریقې دي دا د سود طریقې دي دا حرام دي دا حلال دي دا ټول به تاسو وروخي دا به تدقه معلم وروخي اوس کده دا کتاب د قشان پرېخي او بیرته تراغله دا خو د حق نه ودا کړي ته په رسول الله باندې الزام لګي تهمت به لګي چې کتاب ورکو بیرته تراغه صبر زه خبري وضاحت کوم لکه صبر وکا دا ملګری ټول په دې خبره باندې پويږي چې دا کوم خبرې کوم ته ځان نه پوي کې ځان په شپېلې کړی چې لکه ذهن کولاو کو پوي بشي په دې خبره باندې په دې وجه باندې رسول الله معلم دی هغه به موږ ته د اودس طریقه درخي موږ ته به د استنجا طریقې به موږ ته راخي موږ ته به د حلال او د حرامو د نکاحونو د طلاقونو د دې ټولو طریقې به راخي نه استنجا کوم ذکر خبر حدیثونه منو صبر ونیسه موږ حدیثونه منو دا باغې کې راغلي ته استنجا کې کنه کې ته خو ته استنجا کوم ذکر دی دا ته استنجا کې کنه کې زکوما نو قرآن په کوم ځای کې راغلی چې استنجا کوي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر خاندي ولي بي خاندي وثيابك فطهر جامې دي پاک استنجا بیل زه والرجز فاهجر سمانا د رجز څه مطلب دی والرجز فاهجر سمانا څه مطلب یې تیرا ته وایې کنه زمستان اورم اوس کنه ته مونږ داسې ګونګیان دي وروستي سړی دوی والله په بل څه خبر دي دنیا دار شابسه وسلار لرالي واجب باندې پویږي نو بس لګیا دي ورورم دغه نو نه ته پوس کو ځان پوهه کو زمونږ نه پوهیږو تم پی پوهه کا زمو ته تلال نشي ګورې دې مګر پرې کړه ته عمل نه کینو چې عمل نه کې تاسو سره څه وي لکه لال نشي د الله ولې داخله کې انتظار واستاره خبرو تلال نشي یقینو کومه مدار کریډر نوادرات نه راوځي ته استنجا کې کني کې ما سره چې بس کې ما سره اورورا ته استنجا کې کنه کې صرف پدې مې پوهه کا استنجا کې کني کې روز فهجر دا استنجا ده نه مطلب پدې کې راځي چې صرف د استنجا ځای وینځي کنه نور ځای نه پکشتا د بدن ټول دا بدن چې کوم دی دا رسول الله دې نمخ کې استنجا کوله کنه کوله بالکل کړه دی ولې دا آیات باندې هغه نو به وت الله تعالی حکم به ولي کوي استنجا بار کوا نه نبی عليه الصلاه والسلام هغه کاری کړی چې حکم ورته شوی هغه عملي کړی په ځا او د دې نمخ کې کړي وکنه وکړي مخکې نه زنه پیغمبر کې نه تسلی دی د پیغمبرای نمخ کې پیغمبرای خو صلی الله علیه وسلم کې ورکړی شوی دا کنه قران خو ته پیغمبرای نمخ کې چې کوم دی منځ کول څنګه مونږ وکاو دا څنګه مونږ چې زو تکو ته څنګه مونږ کې اتحد الله کې وې بالکل زه خو وایم کتاب الله کې تاسو چې چا په کې ویلو کو چا په کې ونه ویلا دا کتاب الله کې دا عام عربي ده دا د الله پاک په کتاب کې نشته دا بر سره معنی
نو بیا خو دا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا معنا دي په عربی کې دي خلک کوي په پښتو کې هم خلک پرېدا ته خلک نه مې خپل خبره کوي اورورا لنډه خبره کو شیخ صاحب ته لګ ما لګ خبره تر کوم تاسو یو منټ صرف انتظار وکړئ تبلیغي غونډه دې مړه زما اورورا زما خبره اوره دا اوس چې ته کوم دا لمونځ کې کنه دا تحیت الله پکې وې دا درود چې پکې وې ان دا اوس صحیح دي که غلط دي درود صحیح دی درود صحیح دی کتاب الله او دا کومه تحیت الله چې دا التحیات د الله په کتاب کې نشته یعنی مطلب ویلې نه دي پکار و دې ویل ډیره خبره ده کو دې نه ویل ګناه نشته لکه چې د الله په کتاب کې نشته نو به پکې وې څنګه به ما ول ډېری دعاګانې دي په عربی کې خلک کوي نو یعنی په موږ ډېر دعاګانې کولې شي پښتو کې هم زه دعا کوم خدای داسې وکړي خدای ما وبخښي زما مور او پلار وبخښي یا الله دغه مسلمانانو باندې رحم وکړي دعا ده دعا وکړو دغه پښتو کوم ځای کې د قرآن کې څه شي دغه پښتو چې ته پکې وې موږ کې دا کوم ځای کې د قرآن کې دا زما ژبه ده د الله پاک آیاتونه دي نښې دي نشانې دي دا ژبه یعنی دا ستا پښتو د الله آیاتونه دي دا دې چې وې بالکل هر ژبه د الله آیاتونه دي زه د آیات په دې لږ وخت کې څومره انحرافات وکړو څومره ګډ وډ لاړې ولې دا ژبه د الله پاک د آیاتونه دي کنه نشانې دي نښې نه دي دا ته کومه پښتو وې دا د قرآن آیاتونه نه دي ولې دا د الله پاک نښې نشانې نه دي د الله نښې نښانې د قرآن آیات نه دی ما خو نه دي ویلي د الله پاک آیاتونه دي مال دا د الله پاک نښې د الله پاک نشانې دي دا هره ژبه چې دا د الله آیاتونه دي که انګلیش دی که اردو دی که عربي دی دا ټول د الله پاک آیاتونه دي دا د الله پاک خو پرون ډېرې خبرې کولې که نه یو طرف ته به دې رد کوو بل طرف ته به دې ځان نه دغه کوو هغه ټولې خبرې در اوس دلته مزما په خیال چې هېرېږي که نه مړه به راغلې پپ 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 د خېږي جواب نه راکړې د خبرې او بس خبرې دي همداسې د څه شي سوال تا مانه کړی جواب نه یې درکړی د څه شي سوال نه کړی خبره د لکوم دا په یو شي پورې کلک ونه خلې زه یم تحیات د الله پاک په کتاب کې شته ته چپ نوشته نه یو تاسو تاسو نه کومه الله رب العالمین د دې قرآن حفاظت کړي کني دی کړي بالکل کړي دی آخرت ته پوری به جزاک الله خیرا بس یو دوه قدم مخکې زو خواص بس تاسو ذهن هم کولاو شي د ملګرو هم کولاو شي ان شاء الله چې الله رب العالمین د قرآن د دې متن د عبارت حفاظت کړي کدي د معانیو کړي کپدې کې چې کوم احکام پراتی داغي کړي په دې درې ونو کې کم یو کړي الله پاک د کتاب حفاظت کړي خدا کتاب هم معانیم لري کني لري معنا بالکل معنا لري او داغي حفاظت کړي معنا خود معنا غلط شي ته اسماني ته پکې زمکه لیکي دا خو ښکارا خبره چې غلط دي یعنی مطلب ستاسو چې د معنی حفاظت هم کړي کنه معنا کولای شي چې سړی میسټیک پکې وکړي غلطي پکې یعنی مطلب حفاظت کړي دی کنه دی کړي ولا الله پاک د دې کتاب حفاظت کړي دی و اورور د کتاب سره معنی شته که نشته معنا بالکل ور سره شته دی خو د معنی حفاظت وشو معنا خو غلطيږي یعنی مطلب بیا به صحیح معنا کو څنګه وپیژنو چې دا معنا صحیح ده او دا غلطه ده دا ته سمون نه خوري الله قران عظیم چې یو آیات وي او هغه چې کوم دي چې سمون نه خوري پیږي دا غلطي ده دا مستیک یعنی مطلب دا دی چې اوس یو سړی وایي کنه چې صلات چې کوم دی دعا ته وایي ځکه قران کې د صلات مطلب دعام ده او صلات مطلب منظم دی کنه صلات معنا ډیر معناګانې وي شابه سي نو اوس په کومه معنا صحیح او په کومه وجه صحیح چې صحیح راځه ما قبول څنګه چې کوم یو ستا په نظر باندې صحیح دی سمون خوري هغه قبول کړه دا اوس که یو دغه راشي یو اندورا شوغت یو معنا راو بس هغه هم صحیح دغه په نظر باندې ظالمه ده ځکه ستاره خبرو دا مطلبونه راوځي ورورا دا خبرونه دغه مطلب راوځي په قران په ټوکې کې د الله په آیاتونو په ټوکې کې ته په دې مخه پکېږي چې زه پکې هندو یادوم زه ته ما چې یو سړی راشي او دغه عقیده او نظریه او ارڅ ګډ وړي او یو سړی دغه په هیڅ باندې د مانزه د صلات دغه معناګانې دي چې کوم معنا سمون خوري صحیح دی هغه قبول کړه نه اوس دا سمون د پیژنو څنګه چې دا چا په عقل باندې سمون خوري سمون په خپل عقل یعنی مطلب نه څه موږ ته بس پته لګي چې ستا عقل صحیح دی تا خود هغه ګوره قرآن عظیم چې کوم دی چې سمون نه او خبره خو دې دل راغلی وروره کنه
چې اوس تا د قرآن یو معنا واغسته که نه ستا د قرآن معنا واغسته موږ ته به څه پته لګي ستا عقل صحیح دی. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نو اوس خو دې ویل چې دواړه معنی هر سړی ته اغستې شي که نه هغه برابرې نه خوري هغه معلومیږي ښکاره دله معلومیږي چې دا نو مطلب دا سمون به څنګه خوري یا ورور سمون به څنګه خوري دا راته راوښیه. سمون دا خو چې ته کښېنې ورته هغې کې غور وکړې فکر وکړې تدبر وکړې تا ته بیا سمون پته لګي. نو دا تدبر چې کوم دی ګوره اوس دې ته وخت شه دې خبرو ته دا تدبر چې کوم دی شیعګان هم کوي دا تدبر چې کوم دی قادیانیان هم کوي دا مسلمانان هم کوي دا د کعبې والا هم کوي دا تم کې دا تراب صاحب هم کوي دا بل شیخ صاحب هم کوي دا ټول یې کوي د دې ټولو عقلونه یو شان دي. په معنا کې غلطي نه راځي خو په معنا کې غلطي نه راځي مطلب دا دی چې د دې حفاظت بیا شوی دی که نه. زه دریم د کتاب الله پاک ضمانت یې کړی دی بار بار وایي دې کتاب کې ځکه د جا ما ضمانت کړی دی. وروره زه خو هم دغه وایم خو د دې د معنی حفاظت شوی دی که نه دی که ما او تا ته پرېښې ده معنا ګوره معنا او ډېر خلک دي غلط معنا هم کوي نو بیا حفاظت نشته که نه خو حفاظت کتاب حفاظت شوی هغه چې نه پیدا خو دې دا یهودیان لکه دا زه چې دا تا ته کومې خبرې کوم تا ته یو سړی خط راولېږي که نه یو سړی ته خط راولېږي په ساده خبرو دې پوه کوم د الله ولي یو سړی ته خط راولېږي په هغې تا ته په عربي کې یو خبره ولیکي ته د هغې غلط مقصد بیانولی شي عربي باندې چې زه نه پوهېږم غلط مقصد به یې څه د معلوم شي. مونږ هم د دقه ویو که نه دقه خبره ته موږ هم کوو چې قرآن دپاره چې راځي ته پې ځان پوهې کې او ځان پې رسې د هغې په احکامو د هغې په مقاصدو باندې نو بیا به راځي د چا نه به تپوس کوي چې دې مقصد او دې معنا څه ده. دا څوک دی چې زه به ځم د هغې نه به پوښتنه کوم چې ته وروره ما ته دا دوست یو زمیندار له قرآن ورکړه هغه پې عمل وکړي که نه ته یو زمیندار له قرآن ورکړه هغه پې عمل وکړي. قرآن چې دی قرآن موږ ته الله ښیي الرحمن علم القرآن یا وروره د دې خبرو هېڅ پیدا نشته دا موږ ته پته ده قرآن الله را لېږلی دی موږ ته را لېږلی دی موږ ته خو دا ته چې ته وې ګوره ستا چې کوم دی ستا لږ داسې پرابلمز ما ته ښکاري ځکه ته د خپلو مبتداو خبرې ستا خبرې مخکې وروسته ګډې وړې دي ته پې پوهېږې یا نه او یا پې ځان نه پوهېږې. الله چې دی موږ ته قرآن ښیي هغه ګډې وړې شوې صحیح شه الله قرآن خیر دی تراب ته اواز صفا نه دی دا خو الله وایي چې ته په تاسو مهربانه شوم تا ته مې دا قرآن در ولېږه که نه نه الرحمن علم القرآن مطابق زه تاسو یو خبره وکړم وروره تراب د خبرې مطابق زه تاسو یو خبره وکړم الله په موږ باندې احسان کړی قرآن یې موږ ته رالېږلی دی زموږ د هدایت کتاب دی تا ته رالېږلی دی تاسو خو قرآن بندیوان کړی دی قرآن خو تاسو راخې په جیل کې هم نه ایستی دی قرآن خو زه خو تا ته وایم چې ته د قرآن د یو لفظ صحیح معنا نشي کولی نو د کوم ځای نه ستا نه تپوس وکړو د قرآن تا ته وایم چې قرآن موږ ته الله پاک ښیي الرحمن علم القرآن رحمان چې دی الله چې علم ورکوي د قرآن د هغې ترجمې تا ته درښودلې ده بلکل کوم ده خواري وکړي دا څه لګیا یم زه دا ترجمه نه کوم دا څه نو چې الله درښودلې بیا پکې خواري ته څه ضرورت دی الله پاک تا ته ښایي چې ته محنت وکړې ته مشقت وکړې ته پسې وګرځې چې نه ګرځې نو همداسې خو اوس دلته بله خبره کوم تاسو خو اوس دا خبره وکړه چې الله درته معنا درښودلې که نه مطلب دا دی الله غلطه معنا ورکوي د قرآن الله پاک علم ورکوي د قرآن یعنې الله پاک تاسو خو چې الله معنا هم درښودلې ده که نه الله غلطه معنا ښایي الله پاک ویم تا ته علم درکوي د قرآن چې ته پسې وګرځې الله پاک غلطه معنا ښایي که نه ښایي د دې په دې باندې پوهه کړه الله پاک هېڅکله هم تا ته غلطه معنا نه درکوي قرآن یې رالېږلی دی قرآن سمون چې ونه خوري سمون ونه خوري هغه ته پته یې لګي. جزاک الله خیر. اوس یو سړی چې کوم دی هغه د مازدیګر 3 رکعاته لمونځ کوي یو 6 رکعاته لمونځ کوي اوس په دې کې د چا عمل صحیح دی دا د هیچا عمل په دې کې دا کعبې ته به ځي کعبې کې څنګه لمونځ کېږي هغه لمونځ به کوي یعنې د وهابیانو لمونځ صحیح دی زه وهابي نه پېژنم چې وهابي څه ته وایي او فلانکې څه ته وایي خو مقصد دا هماغه خلک د حدیث دي که نه پرون چې پسې تا خبرې کولې پېژندل دي زه نه پېژنم والله چې زه وهابي نه پرون پسې تا خبرې کولې که نه پرون پسې تا خبرې کولې پېژندل دي نه پېژنې زه وهابي سر له پېژنم نه چې وهابي څه شی دی کوم مخلوق دی کوم خلک دي څه شی دي پرون چې پسې تاسو خبرې کولې تاسو نه پېژندو تا پسې خبرې کولې ما څه شي خبرې کړې پرون تاسو نو دا تراب ناست دی د دې مخکې خو دروغ مه وایه که نه دا خو تا پرون لګیا وي په یوه سا شوی و پسې ګوره هر هغه څوک
هر هغه څوک واعتصموا خبره ماړه بحبل الله خبره ماړه جميعا ورونه ولا خبره بل طرف ته ماړه وه ته اوس په دین کې فرقه جوړي پارټي جوړي هغه د الله پاک په کتاب کې منع دی دا کار وای مکوي یو وهابي شوی ویم یو سنی شوی دی بل شیعه شوی دی دا منع دی په دې کتاب کې دا کار وای مکوي د دې خبر سره هیڅ اختلاف نشته خبره بل طرف ته مو وي پرون تا پیژندل کنه وهابي څه شي جو دا بل بد بلای څه شي خو ته اوس په خپل وای چې دا غو مون صحیح دی مطلب هغه صحیح خلک دي کنه څه وي مکه کې چې کوم مسکیږي کعبه کې چې کوم مسکیږي هغه صحیح یعنی دا غین علاوه چې ټول منځونه دا باطل دي من بعد چې منځ د اخیز نه اخذ کړي دي عند شطر المسجد الحرام یعنی ساره خبره مطلب دا دی چې د کعبه نه علاوه چې څومره منځونه دا باطل دي یو په حقیقت نه بالکل کعبه مونږ چې حق دي او دا نور ټول تراب سے استاد مونږ خو یو نه شي ها ولې دا تراب سے د کعبه مطابق مونږ تاسو ټول تراب سے مطابق مونږ کوي دا څوک کعبه یعنی که څوک رب الیدین کوي اعظم رب الیدین کې څه کوم مشکل نه لرم که وکشل دلیو که لاسونه ټیټ تړي لاسونه بار تړي دا ستاسو کار او دا امین او دا تحیت الله مغوي دي امینم سید امینم بالجهر وای نرغون دی وای او تحیت الله التحیات وای ډیره خبره ده کنه ګناه نشته دي کتاب الله رسول الله چې کوم عمل کړی دی ځان نه پکې مطلب خبره اترې کولای شي کنه ها ځان نه پکې ویلای شي ځان نه شي په دې مونږ کې ځان نه ارڅ کولای شي نه د ځان نه ګوره داسې دی که توس دا وې خو یو دعا ده ودې کو ډېره خبره ده ضروره اوس د رسول الله صلی الله کوم مونږ را نقل لغره تر واخه چې داخله کې وکی رسول الله هم د کعبه نه مونږ اخذ کړی دی مبارک هغه مونږ هم کو جزاک الله خیرا هغه مونږ زموږ د پاره حجت د داغې نه زیاتې کمې کول پاغه کې ناروا دي کنه بالکل چې څه په کعبه کې مونږ کې هغه مونږ صحیح دي نو اوس که یو سړی تحیت الله نه هغه خلک تحیت الله وای نو دا مونږ باطل دی نه باطلېږي نه ولې چې د آیات نه دی اله الله ولی نو التوی چې رسول الله په عمل کړی دی او د رسول الله عمل حجت دی دین دی عربي ویلې دی عام عربي او عربي مبین کې فرق دی نو بیا خو حجت نشو کنه چې عام عربي شو بیا خو دا ټول حجت نشو دا خو الله پاک آیات نه دی تعالی آیات تحیات د الله آیات نو هغه موږ په حق نه دی چې هغه کوي ها مکی والا موږ په حق نه دی چې کوي مکی والا موږ بالکل په حق دی ولی هغه امر دی هغه دی موږ اخص نه هغه خو تحیت الله وای د تحیت الله په کې ځان نه وای کنه پر رسول الله په امر باندې وای زما کو دی ویل ډیره خبره ده کو دی نه ویل ګناه نشته دی ته کوم ځای نه اورورا یو طرف ته وی چې رسول الله موږ دی بل طرف ته وی چې ودی ویل ډیره خدای چې ودی ول ډیره خدای دا خو د ملي مالټي نه دي کنه تا ته موضوع وي په کوم ریټ خرڅ کړي ګوره ولقد اتیناک سبعا من المثاني والقران العظیم قران عظیم لوستل پکې فرض دی په مانځ کې ها دا په سجده کې ویلو کدا په تحیت الله کې په عربي کې عام عربي کې کدی و کډیره خدو په ودی نه څه مشکل نشته یعنی مطلب د رسول الله د امون شکمن را نقل لکه چا په کې ویل او چا په کې ونه ویل رسول الله شکمن نه دی رسول الله څنګه شکمن دی رسول الله خدا کاری ما ته څنګه اندازه پدین ته د الله پاک کتاب دی نه نو چې نه دی هغه څنګه ځان نه شي کړی یعنی مطلب تحیت الله په کې ویل نشته دا اوس پټه خبره ده نو دا خو څه ښکارا څوک نه وي مطلب هغه مکه خلک په کې وای کنه وای غرور ورستکیږي خبره مکه خلک وای د ځړنه د چا ځړنه څه خبره ته اوس د چا مونږ کې ګناه نشته دی نو ته چې مونږ دا چې رسول الله ویل دی او ته نه وینې به خو په ګناه ده زنه خبر چې دا رسول الله ویل دی کنه رسول الله هغه شی ویل تا چې کعبه نه مونږ واستو د مکه نبی علیه الصلاۃ والسلام کعبه نه مونږ اخذ کړی دی نخا تا چې واستو تا څنګه واغسته چې پته نشته تحیت الله وی کنه وی تا څنګه خزو کړه غوې نه اته ته پته نشته ته چې ما ته پته نشته تحیت الله ویل دی نه دی ویل زړه خبره ده اول دا اخذ مې کړی دا نه ها نو چې پته نشته څنګه دی اخذ کو د څه شي پته نشته دی راته وزویل دا الله ګورا هغه شی باندې مونږ چې ته وسو ولقد اتیناک سبعا من المثاني والقران العظیم دا قران عظیم سجده کې قیام کې تحیات کې وي
مانځه کې چې کوم دی قرآن عظیم لوستل چې دا فرض دی تحیات دا قرآن کې کوم ځای کې دي ایرورا دا په قرآن کې په کوم ځای کې چې دا تاسو وایي دا کوم ځای کې دي چې دا مې درکړی دی او دغه شان پکې دا ووایي چې دا قرآن عظیم پکې وایي ولقد په تحقیق سره یقینا بشک اتیناک عطا کړی مې درکړی مې تا ته 7 و مثانیه چې آیاتونه دا ګردانوا مثانیه څه مطلب دی ایرورا مثانیه ګردانوا گردان یعنی و گردانوا نور به والقرآن العظیم او قرآن عظیم ارزینه چې ویلې شي ول ولا دا و گردانونکي شي دي دا الحمد سوره فاتحه الحمدلله رب دا العالمین قرآن کې کوم ځای کې راغلی چې دا د سورۃ فاتحه ده اشاره او کوم ځای کې شوی دا آیاتونه دی ورشه وی ګوره نو دا کړي یو سورۃ آیاتونه بیا دا سوره فاتحه د بيد دین مونږ نه کیږي دا مونږ الله پاک دا د خپل د طرف نه خودل چې دغه څه به مونږ کوي کوم ځای کې فاتحه نه بغیر مونږ نه کیږي الحمدلله رب العالمین ټول ثنا او صفات خاص الله لره دی چې رب دا په قرآن کې دا په قرآن کې په کوم ځای کې دي چې په فاتحه نه بغیر مونږ نه کیږي ولقد اتيناك 7 من المثاني والقران العظيم اورا دلته د مون ذکر نشتا دلته مون ذکر کوم ځای کې ولا ذکر هم کنه چې الله وایي چې دا کتاب الله کې دا خو ته په عام وخت کې ویل چې دا چې ته وس ناس دي وسې ویل شي هغه ځکه مې شي د مون ذکر کوم کې نشته اتیناک په تحقیق سره یقینا بشک عطا کړی در والله که مستمع کویږي ما آیاتونه مثانیه ګردانوا حدیث مبارک خبره طریقې تراشه ما دا سړی کوی او خيار سړی بھائی زمونږ وخت په ځل ځای کو ا دې خبرو ته وګوره لارو بری دې برابر تا ته فضل کاری آیات لارو بری دې برابر د قران ایتونه ګډوډ وي ګډوډ وي معناګانې ګډوډ کې عمل دې ګډوډ دې یو طرف ته یو هغه شی صحیح دی هغه شی نه دی صحیح کب درته مې که چاوي که چاونه د میلې ماټي دې جوړی کړی چې په کوم ریټ نه تحیات الله پاک کتاب کې نشه نه تحیات شته او نه دا هغه زره ته چې ته استنجا کې کنه کې وینا ورود زفاجور د ورود زفاجور خپل معنا کې به غیرت غونډه ورود زفاجور دا چې بیا کله راتو کنه توراب ته ما تاسو ته میسج کړی الله جزای خیر درکې د غریب غریب خپل دینم پورا نه دی یاد زته په دې باندې قرآن کوم چې د خپل دین پورا نه دی یاد معلومه تو څه پرې نه پېدی السلام علیکم ورحمۃ الله وعلیکم په تاسو کې کوم سنجیده سړی کنه سنجیده هغه راولا څومره غټ عالمي ولې نه سنجیده سړی راولا زو سره بحث کوم څه ما د لږ وخت راکړه دې دغه شیخ صاحب نه پوښتنه کوم دا د ټوکانو مفتیان چې دي ټول را په مخه کړه ټوکانو مفتیان دي چې دي دا ټول راوړل دا تا استنجا طریقه څنګه ما ته خیر د بیک ګراوند دی او چې کوم ځای کې سبق ویل د مدارس ته ما ته وخه ما ورور مدینه کې سبق ویل نه دی خدای پاک نه دی بد دا بیچاره غریب ته خپل کتاب راغسته ده په اډو ته کتاب تاسو هغه وخت کې چې ما سبق ویل نه لکه کوم مدارسو کې ویل دي ما ورور اډي صاحب کې سبق ویل دي اډي خونزاده کې آفرین هغه نه دا او په دا بيسودو هغه چې کوم دی دا مسجد چې کوم دی مدرسه چې کوم دی تاسو واړو هغه بس تاسو نه یادي دي کې می سبق ویل دي په سرحد مدرسه کې سبق ویل دي او هغه کې می ویل کراچۍ کې می سبق ویل دي په خدای پاک بچکړې ما د دوی د جال نه الله پاک دې شیخ صاحب دغه یو شیخ ته تلکته حدیثه سم نه منې کنه ته وځه حدیث نه منم لا ولا حديث لا ولا حديث نه ګوره دا الله والحديث باندې خبر سړی کوي ګوره الله والحديث په هغه وخت کې د پیغمبر اسلام کې ومن الآيات معنا ګډ ورشو ومن الناس من يشتري له والحديث ومن الناس من يشتري له والحديث ګوره دا الله والحديث نه په خدا په هغه مطلب په هغه وخت کې چې خلک بچره دي محافل ته تلو په دې کې به خلکو شراب څښي خلکو بچره ګندګي نه کولې نور دغه بیا کول نه دا دوی جوړ حدیث نه دا مطلب دی کنه ته خو څه وایې چې د رسول الله او تعالی او الحديث به نه ګوره رسول الله چې څه نه دی ویلي چې ما ته له کوخه راکړم خبر ها رسول الله مبارک چې څه نه دی ویلي هغه چې دوی ورپسې تړي د الله او حدیث ویلي
خیر به سي یعنی دا موضوع هغه خو یو څوک نه مني خو یو څوک نه مني خو ټولې مني دا ټولې مني بخاري په کتابونو ته بخاري نه مني زه تاسو دغه سوال ورته بخاري نه مني ولې نه مني وجه څه ده منم پکې غلطیانې دي ځکه نه منم خو غلطي مه منه کنه مونږ خو نه یو چې هغه کې به ضعیف حدیثونه نه هغه غلطي هغه ته څنګه مني ځه کوم غلطي ده یو منټ استاد کومه غلطي ده نبی علیه الصلاۃ والسلام یو شپه کې یو لک کسانې د منځ ویړو بیا د هغوی د ښځو سره دروغ ولې وې دا حدیث کوم ځای کې دی دروغ ولې وې دا حدیث کوم ځای کې دی دا حدیث کوم ځای کې دی بخاری کې راوړل په بخاری کې ذکر دي زبر تا ته دروغ مه د الله نه وېریګا دروغ مه وایا مشر سره تاسو په عمر کې دروغ خو نه کوي مبارک پسې دروغ هم تړي نه دروغ مه وایا دا په امام بخاری پسې دروغ دي ځان خبره جوړ کړل ور وې ته په ولې موږ ماشومان نه یو ګوره ډیر مسټیک زه د سی وی ام ستاپ لار چې کوم د سل خزي اغستی او سل خزي خرڅ کړي دا ته منی ما پلار سل خزي د کومه کې جوای خسته بیا خرڅ خو دروغ دي سپلار په باره کې نه مانی کنه ثابت نه دي دا ته چې سوي د امام بخاری کوم ځای کې ویلی راوخه شته دې د ولاج هغه نمبر هرڅ درلېګم کتا راو خو دې کنه په زرو کالو کې دراو خو دې ستاره عمر دې زر کال چې کنه تا راو خو تعالی انعام درکو اندا تراب سے په دې باندې کوم ته د حدیث راو دا را سره ومنه چې غلطیانې پکې شته یو راو خو کنه دروغ په ولې یو راو غلطیانې پکې شته چې غلطي هرگز باید ونه منل شي اے استاد ته موږ ته غلطي راوخایا کنه دروغ خو مو وایا کنه غلطي راوخایا غلطیانې ډېرې غلطیانې یو راوخه یو اول غلطي مثلا دا دی چې عائشه بیبي وش په کلنه و چې هغه سره نکاح شوی ده دا قضیه کې لګ ودرېګا دا قضیه کې زما لکار دی بیا خیر دی ګوره نه دا دروغ دی ولې وې نسبت کړنی و دغه حدیث کې خو نه حق کله راځي دروغ ولې وې نه دغه کې ذکر دی نسبت کړنه و دا حدیث پوره وایا وبنى عليها وهي 9 صدق عام عربي صلى منمنا عام عربي صلى ممنا خو دروغ مو وایا د الله ولی مشر سړی دروغ وې په خلکو باندې جلال آباد کوم ځای کې وسیږي چې مناسب کې یا ایسره به هدا نه کالو وا همدا ته انډیا ته ورشه په لسکلنۍ کې جنې چې کوم حامله شوی دا ته خو په نت باندې کویږي کنه نت لا ورته په نت کې د ینګست مدر برث تدسی یو موضوع ورته تاسو په لکاو جنہ کې راوړی دا نه کلنۍ خو یو طرف تکا زبلا سبلا تراب صاحب دې چې کلم راتو کنه دې چې کلم راتو استاد په ما باندې احسان ما تاسو شخصي کې میسج هم کړی دی دې سره ما ته دا خو غړي وړي وای خو کچرته یو سنجیده غونې سړی راتو کنه یا دته وای چې سنجیده غونې سړی چې په بحث باندې کوي په خبره باندې کوي دا واسه لګ دغه تراب صاحب مثال راوی په کذاب متهم شوی ضعیفی کې موږ هم سره مانو خدای ټول بخاری وای بخاری تراب صاحب زه صرف یو مختصر خبره کوم دا ملګری ما ورستا په تواسط سره د دې الله تعالی اجر درکړي ان شاء الله د حدیثونه بغیر په قران باندې بالکل هیڅ عمل ممکن نه که څوک وای نو د قشانګاړي وړي بوله کدي سړی چې څنګه وي کنه هغه ځای نه راغلی او پلاني ځای نه راغلی او دستاني ځای کې دا کنه دا چرته نه ثابتوله بل دا څومره نکاحونو طریقې دي طلاقونو طریقې دي دا څومره چې دي دا د حدیثونو بغیر نه کیږي دا به چارغان چا دوک کړی دي دا په 1940 نه ولا تر 1950 کې وډل را پیدا شو د مستشرقین و انګريزانو نه چې په اسلام باندې څنګه منګه دغه وکړو د دې بهکندي وکړو څنګه دا فساد وکړو غورال او وعلیکم السلام غورال اغي په ډېر حملو باندې شروع وکړو نو اخر کې د حدیثونو ته ونخته چې د دې د لارې نه موږ د خلک په فاسدول شو او تاسو ګوري هر هغه څوک چې د حدیثونو انکار کوي دا په غیر شعوري انډایرکټ طریقې سره د قران نه انکار کوي د قران معنی بم ګډي وډي کوي آیاتونه بم ګډ وډي دا په خپل عقل باندې امتیاز کوي او دا غرنګ د قران تعویلات بم کوي او د الله په آیاتونو په څیر ټوک امداد کوي او आवाज ما کټګوري کې راځي आवाज ما قران مانی او بخاری سره ورانه تراب صاحب आवाज هم خراب ده تراب چې واځي د بخاری مسله نه د ما زه په مطلب ما واغه چې واځي د بخاری مسله نه د مطلق حدیث نه مني
ما ته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې خذوا مني مناسککم معنا زما طریقې معنا زده کوي داسې خو نه دی ویلي که نه چې او ګوره الله مخکې هغه شیخ صاحب هم ویلي مخکې شیخ صاحب هم ویلي چې آیات معنا هېر شو یاره لتبين الناس ما نزل إليهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سيدا بل ځکه شیخ صاحب الله وایي چې واتموا الصيام إلى الليل کنه اوس دا لیل نه څه مطلب شو لیل نه څه مطلب شو ماښام شو دا خو داسې نه دي داسې خو پکې نه دي راغلي اوس ګوره موږ تاسو په عرف کې چې لیل شپه هغې ته ویو که نه لکه ماښام شو شپه شوه ماښام شو عرف کې دا شی دی که نه اوس دې موږ کومه معنا دې واخلو چې شپه دې واخلو که ماښام دې واخلو حقیقت هم دا دی موږ په خپله باندې دې کې رجوع کوو د رسول الله صلی خبرو ته حدیثو طالبو پې پوهېږو الله ته په قرآن کې ځای په ځای وایي ته حاکم مې ته معلم مې ما خو دې ساده سړي ته مثال ذکر کو چې ګوره هسې د تراب صاحب مثال چې تراب صاحب یو ځای کې ما معلم مقرر کو او دا وایي چې زه بس صرف مسنجر یم او رسول یم دا کتاب د کلاس والا ته رسوم او بېرته ترې راځم بس ما ته دغه شانه دی نو خو دې له نه تنخوا ورکړي نه دې حق ادا کو دې چې تر څو دا کولاو کړی نه د ریاضي دا سوالونه ورته حل کړي نه د انګلیش دا هغې ورته حل کړی نه دا هر څه ورته پوره یې پوهې کړي نه دا حق نه ادا کړي. السلام علیکم تاسو ته ما خام چې کړه دا ورته ناس ته ما خام پروفیسور صاحب کو دې ډېر واقعي ډېر بیان ورته تاسو ته نو مې بخنه پاړم اواز تاسو هم لښلو د ګرانه مسله الله دې خیر وکړي زه خو ستاسو اواز خاورم خدای دې وکړي زما واورئ ستاسو مجلس باندې زه ما ورته ویلي مخکې ما ښه ډېر په غور سره واورېده خو تاسو دواړو نه زما یو ګیله ده ورور هغه ګیله مې دا ده ښه چې یو سړی ستا حدیث نه مني او ته هغه ته حدیث دلیل وړاندې کوي دی اصلا مسلمان نه ده ګوره چې زما د حدیث نه منکر د قرآن نه منکر دی په څه حق لري چې ما سره په قرآن کې په داخل د مسلمان په صفت دی بحث کوي که دی کافر وي نو زه به د مسلمانۍ دلیل ورته وایم او چې دی مسلمان وي نو دی د حدیث مني چې د حدیث نه انکار کوي تاسو ولې دی سره بحث کوئ دا سړی مسلمان نه و پوه شوې د ټول حدیث نه مطلق انکار کوو خو په اطراف تاویده دا چې الفاظ صحیح ویلې آیات ویلې او حدیث ویلې داسې ډېر افغانان دي ما په افغانانو کې ماډل خلک ولیدل په اروپا کې خو نن مې په ملا کې خر ولیدل د ملایانو په جامه کې پوه شوې دی اصلا کې مسلمان نه ده دغسې ډلې جوړې شوي دي د خلکو ذهنونه خرابوي او دې ته باقاعده د تحقیق ته دی او تاسو باور وکړئ د یو میاشت نه کېږي یو زما یو دوست و مې نه اخلم هغه دې شکایت دپاره ما ته راغلی او دلته ناست و چې زما بچی دغو خلکو د اسلام نه اړولی دی د دغوی وظیفه دا شی ده دا سړی مسلمان نه و دې سره نور وخت ورنه کړي تراب صاحب هم زما دا خواهش دی که دی راځي من حیث د کافر بلکل حق ده چې ورته وخت ورکړي مسلمان په جامه کې حق نه لري زما په قرآن کې وغږېږي زما په حدیث کې وغږېږي ځکه دی مني نه زما دغه ځان میسج و تاسو ته الله دې جزای خیر درکړي ډېره خوږه او بهترینه خبره وکړه الله دې جزا درکړي خو پرون دې څه اشکالات اچولي ما سره ملګرو رابطه وکړه چې داسې یو سړی راغلی او داسې څه اشکالات الحمدلله دا انکار حدیث دا فتنه دا زما تخصص دی ما په دې حدیث باندې د دنیا ډېر زیات لیکل هم کړي او دغه رنګې زما په دې باندې ویډیوګانې هم دي بیانات هم دي خو زما دا فکر او دا سوچ مې و چې دا سړی سنجیده سړی دی او پوهه سړی دی او یو داسې عالم به وي نو زموږ به د اصول مطابق بحث وشي نو دې خو یو خبره به د بل نه خلاف کوله بله به د بل نه خلاف کوله اوس خو هغه نشته دی خو هغې مخې ته ما دا خبرې وکړې غیبت ولا نه کوو خو که هغه مخې ته وي دا خبرې ورته ما کولې او په خبره باندې یو نه ځان پوه کوو نه په دې خپلو خبرو باندې پوهېدو چې دا زه سوی یم خو بس صرف هغه وخت له دیکه ورکول او صرف ځان دا کول نو زما خو دا سوچ و دا مې فکر و مشره قدرمنه چې دا سړی چې کوم دی دا به یو پوهه او عالم سړی و زما دغه نظر نو ملګرو په دې خاطر ما سره رابطه هم وکړه چې دا زه لږ درکې کم ډاون کړم چې تا ورته ښه دلایل وویلې زما د هغه وخت نبي نشي جوړ کړي د زما پاک جهاد ته ویلې دا موږ غولیدلي وو دا مې بد کړي دي غولیدلي چې د افغانستان خلقیان غولیدلي وو د افغانستان پرچمیان غولیدلي وو ببرک کارمل غولیدلي وو زما پاک هېواد ته روسان راوستل د هغوی هدف تور اوبو وه ولې ورته لاره نه ورکوله هغه زما په ملتونو باندې زما په دین باندې زما په عنعناتو باندې زما د ملکیت دعوې کولې ځمکه به د خلکو نه واغسته نورو ته تاسو ډېر دته ورکړه د خدای په نظام کې غریب د خان د څوک دي د څوک لوړ ده پوه دا مساوات د پکې راوسته
چې الله مساوات نه دی راوستی، هر انسانان مختلف پیدا کړي. ته څوک یې؟ دا په ما باندې کړي دي. زه پرونی ماشوم نه یم، زه د هغه وخت د همغه وخت کې هم غټ سړی وم او ټول مې یادېږي د نجیب په مقابل کې جهاد کړی دی، موږ شهیدان ورکړي دي، د روسانو په مقابل کې مو وطن ازاد کړی دی. ته لګېږي زما ټول جهاد ته ته بد وایې چې بدو خلقي وو پرچمي کو ستا پلار او ستا غوندې کسانو پوه شوې. الله دې رحم وکړي. ما شهیدان ته بد وایي، ځان ته بیا مولانا وایي. د اسلام د یو رکن نه انکار کول ټول اسلام نه. بالکل دا خو په غیر شعوري طریقې سره موږ خو دې سره بحث کوو. اکثر په ګروپونو کې دا دوه جولاګان او درې ډلې په خپل منځ کې یو بل ته کافر هم یو کله وستا مونږ یو کله وستا بیا اخر کې د شکمن شي په قرآن نه موزي. اوس د تمام لنډ وي چې څنګه ته په حدیثونو باندې اعتراضونه کوي، د نور خلکو په قرآن باندې اعتراضونه نو له قرآن هم پریدو، قرآن هم گزار کو. د اعتراض د وجه موږ حدیثونو گزارو چې ستا په اعتراض ستا عقل به اعتراض راخلي، د بل به نه راخلي، بل تا به د حدیث پوره شرح نه کتلی، پوره معنا به نه کتلی. د شیخ صاحب یو ورور لیکلی چې بخاری کې ضعیف حدیث نشته. زه خو یم چې شته دی، خو د شیخ صاحب ته که ته جواب ورکولی شي چې شته او که نشته، زما ته هم شک پیدا ګوره د امام بخاری رحمه الله روایتونه چې کوم دي من حیث العموم ټول روایتونه صحیح دي. امام بخاری رحمه الله خپل ټول کوشش خپل ټول ژوند په دې کې صرف کړي. صرف د امام بخاری رحمه الله په باره کې صرف امام دارقطنی رحمه الله دا ویلي دي چې دا درې روایتونه چې کوم دي دا صحیح نه دي. بیا د هغې نه وروسته علما ټول را پاسېدي چې د امام دارقطنی چې دا کومه خبره ذکر کړې ده نو دا په دې اساس ذکر کړې ده، او د امام بخاری رحمه الله دا سندونه چې کوم دي دا په دې طریقه باندې را نقل شي. اوس د دې مثال دی، اوس دا مشر چې کوم دی دا د تراب نه روایت کوي، تراب د بل نه روایت کوي رسول الله ته ورسي، او یو عمدقه حدیث دی، مطلب انما الاعمال بالحديث یو براوالو. ته زمانه روایت کوي، ته د بل نه روایت کوي، ته د بل نه. امام بخاری چې دا یو سلسله راغسل، امام دارقطنی چې په دې کې دا یو سړی کمزور دی، خو لیکن علما ول دا بل لارم پیدا کړ چې دا حدیث په خپل باندې صحیح حدیث دی، صحیح دی دا حدیث. نو په دې وجه باندې په هغه سلکشن کلام چې کوم دی دا کړی دی. روایتونه په کې داسې علما په کلام کړی دی، خبره تری په کړی دي، خو من حيث العموم علما په دې باندې به اتفاق هم کړی دی، اجماع هم پکړی ده چې د امام بخاری رحمه الله کتاب چې دا اصح کتاب دی، ټول صحیح ترين کتاب دی. هغه چې کوم کوشش او کوم هغه هر څه چې کوم دي دا کړی دي. نو دا اصل کې د خلک په دې کې شک پیدا کوي چې وستا یو سړی وایي چې په دې کې ضعیف روایتونه دي، بیا به هر یو سړی ته سړی ګوري دا ضعیف دي. د دې تاسو یو لنډ مثال هم تاسو یو منټ تاسو نه اخلم، الله تاسو راځي درکې. دا خلک چې کوم دي یو سړی راغی جمعات کې بیان وکړو، جمعات کې فاصله بیان کې دا وی چې زمارونو داسترګم سه کولی چې دا قرآن چې کوم دی نو دا ډیر عظیم کتاب دی او دا خو ګوره ډیر احتیاط کوي چې دا قرآن چې کوم دی بل چا ځنې خلکو چاپ کړی دی او ځنې آیتونه پکې کټ کړي او ځنې پکې دا چل کړي او ځنې پکې دا چل کړي، ټول خلک جذبه کړل چې رسونه خسته خبرې وکړي او هغه سړي په خیرونه مو چې هغه ته یو بل مشر هغه ورپاسې دو عام سړی ولکه داسې علم هم نو کړی دی، ځینې مشران الله ډېر عقل ورکړی د قرآن د منځ خبرې کوي، د پوهې خبرې کوي، هغه پاسې دو ډاري کې ویل چې دا کم سړی چې راغلی او دا اوس چې وزیر دی ویل چې ته ودرېږه او د خلکو ته ویل چې دا خناس شیطان دی. خلک اورین چې دې خودونه جذباري تقریر وکړو، دومره خسته بیان وکړو، دومره خسته خبرې وکړي او دا مشر و چې دا خناس شیطان دی. نو هغه سړی ته ویل چې څنګه خناس شیطان دی؟ وای دا په دې وجه باندې چې الله رب العالمین و چې مال د قرآن حفاظت کړی دی او د قرآن حفاظت شوی دی او دا و چې نه قرآن آیات داسې دی، قرآن آیات داسې دی، نو دا د الله د خبرې خلاف کوي. بیا به هر سړی قرآن نه لري، دا به قرآني که نه وي هېڅ به سړی د ایمان نه خلاصي. نو دا خلک چې دا مغه شان دي، بس دا کوشش کوي چې بس صرف یوه خبره را پیدا کړو، د هغې د وجې نه بیا په دې ټول قرآن کې څه وکړو یا په دې ټول حدیثونو کې څه وکړو، شک د خلکو دا را پیدا کړو. نو من حیث العموم د علماو په دې باندې اتفاق او اجماع ده چې د بخاري حدیث چې کوم دي دا ټول صحیح دي او صحیح سندن دا رانقل دي، خو مزیدار دغه رجال دي. دا شیخ صاحب بل خبره ده چې دا کوم مدارس وو د کنه چې اخونزاده مدرسه یا د سیدانور مدارس دا به تالي دي یا نه ته خو د پیښور خبر پای ما تخکاری ما د سیزن د ډیر معلومات نه لرم، خو لیکل کاسوف چې تفارق دي یا کسان ز پیجنما یا ډیر پکې خلک ز پیجنما حتی چې په پیښور کې مسیدل او تم راغلي دي یا په افغانستان کې ځینې اوس په پیښور کې دي، یعنی یو د څه عقیده لا اوسه پورې ما د چا نه لیدلې
داسې عقیده ما اوسه په چا نه ده په ژوند د خدای تعالی کې چې دا خو مشره الله تاسو لا اجر درکړي زمونږ سره په دې ګروپونو کې دي د دین هم بدترین عقیدې دي د دې معجزو د رسول الله په باره کې هغه کوفر غږی کنه خو لکه دې ته موږ د کوفر نسبت نه کوو د کوفر ډیره غټه خبره ده یو چاته کافر ویل مسلمان ته کافر ویل دی غریبانان به پوهیږي نه چې کله نه پوهیږي نو شریعت موږ ته دې حکم کړی دی چې وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا تر څو چې موږ چاته دلیل نه واضح کړی دا غزه ذهن کلیر کړی نه په یو خبره باندې هغه ته موږ کافر نه دا خو دا شر او فساد چې وشو دا خلک چې کم دی دغه ته دغه نمونه ورکي نو دا خلک په شبهه باندې وجلې دي په شکونه باندې وجلې دي کلمګو مسلمانان خلک وجلې دي نو په خبرو په اشاراتو به تاسو پوهیږئ اکثر نو په دې وجه باندې چاته کو کافر ویل دا خپل شروط غواړي څلور شروطونه دا به پوره کې او څلور موانع دي چې دا کله لري شي جهل نه پوهی دا پوهه نه سره دلیل نه ورسېدل دا ټول دا به کې پوره کې داغه نه پس په سړي باندې کوپر او دا هغه سړی لګول شي چې چا د دنیا علمونه کړي پوهه عالمي په دې علم په دې دغه باندې دی شیخ اسلام تیمیه یو سړي سره مناظره او هغه د قشان شو او هغه په دې عقیده کې د قشان سيزو شیخ اسلام تیمیه په هغه باندې کفر فتوا نه لګول چې ته پوښتنه کولی او ته کافر نه وي وای دا د کفر دومره غټه خبره ده چې د سړي په خو تندي او ته خول راځي څنګه زه په دې باندې کفر فتوا لګوم الله ما ته وچتاولي په دې باندې کفر فتوا لګولې ده دا ډیره غټه خبره زموږ د وسنی مولانو په دې خلکو کې هغه د هر سړی کافر دی هر سړی زنديق دی هر سړی مرتد دی هر سړی دا درزغه پیدا راغسته کدی صحیح دین مطالعه کو صحیح لاره مطالعه کړه والله کدا منکرین حدیث را پیدا شي دا نور فرقونه را پیدا شي دا د غلط فتوا د وجه نه داخله را پیدا شي صحیح فتوا څوک نه ورکړي چې په باره کې صحیح لاره څوک یعنی والله د دې ډیر زیات وجوهات کې دي شي په دې تمرګره کې به یو عمله دي هغه چې پاسيږي کله د خزې صفت کې تلګان دغه خلکو دغه د خلکو ز خپل شخصا ډیر ستابه یا به تفین یا به کې دي چې ته سپورټ کې زه نه پېږم هغه نه زنه ما خبر خاغه وي د لګانو خرقسانو غیرت زه پیژنم دغه چې څوک یادې کنه الله رب العالمین د علماء نو موږ ډیر لري وساتي الله د عوام هم لري وساتي هغه پیژنم بل ورځ یو بیان وکړ چې دغه د کڅوګ عمران خان دا فضل الرحمن ته وټ نو ورکې نو دا په دې پښ چې دا بچی د خامخاف د کور کې بس فرق تاسو یو بل یو دی او فضل الرحمن چې خپل یو خبر دی آدم علیه السلام سره په ټلیفون خبرې کړي دا خبره دا خرافات ډیر کیږي د دې به غټه فائدہ دا وشي چې کوم صحیح عالم بیان کوي خلک به هغه ته وکړي د هغه طرف ته رجوع کوي اوس په دې نت باندې ډیر تکړه علما دي فوه علما دي خيسته بیانونه کوي حق لار بیانې تاسو بنېږي په چا په خبرې کول چا سپور بیانول او کنزل کول په خپل د حق پته لګي چې حق علما په دې کې کم دي او دا چې کنزل کې رد بد او سپور وای کنه د سړي په خپل پته لګي چې د سره نور سنشتره دغه خبرې دي او عوام په دې باندې دوکه کړی دي تمارونو د کار چې فتنه خو ډېر زیاتی په دې کې خلکو ته صحیح لار بیانول او صحیح دین بیانول صحیح عالم پیژندل دا ډېر زیات مهم دي نن سبا زمونږ نن سبا د ټول د دین چې کوم اټیچمنت دی او کوم فوهه د غدار چې موږ ځان د غلط علماو د وجه نه د حقیقي علماو نوم ځان لري کړی دی اوس دا منکرین حدیث دي اوس زموږ مخالف وسیله نشته هغه عالم چې ځان ته ویلی او هغه کوم څه چې موږ د ذهني او فکري او عقیدوي مخالفت درلوده دې نه تللی دی دا به واپس بیرته د خپل موضوع ته د موضوع به وګورئ دا موضوع د تراب زموږ کوربه د موږ میلمانه یو د تراب صاحب ته دا وایم کنه تراب صاحب ته دا سړی د تراب صاحب ته دا وایم مشره ګرانه خدمه زه دې تراب صاحب ته دا وایم کله دا سړی دوباره راغی کنه دته وایا چې وروره ته په دې خبره باندې ډیر نه پوهیږي او تکړه عالم پکې ګوره په تاسو کې چې هر څوک تکړه یې پوهی په انکار د حدیث په دې مسله کې یا د حدیث د عائشه په باره کې چې دا نه حقلنه او د غرنګي په دې کې دا غړي وړي وي او د ځان نه پسې دا وي نو یو پوی او تکړه کس چې دا خلک د بیان نه مزم واخلي او سړیم پوي شي بلم پوي شي خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو د قدر هم د معلوم شي زما خدای ډیر زیات غټ خواهش ته زه دې څوک وګورم او دا هغه ذهن کلاو کوم په دې باندې ټول ورازه تاسو موږ دلته تاسو نه موږ به شیز دکو نو نه وخت را نو خپکیږي الله پامان الله دې جزر صحیح ان شاء الله بدل تم تقریبا 3:30 بجې دي الله تاسو الله جزر کی بارک الله فیکم زم صرف دې سړي بس راغلم
دوستانو استاد د مننه کوو د ټول نه چې دوست خبرې موږ هم ترې نه زده کوله دغسې استادان علما موږ ته بیا هم راوړي چې تاسو ملتیا وکړه تاسو هم کور ودانې الله تاسو ته هم اجر درکړي نو دغسې بعض اوقاتو کې ښیي چې یو کس راشي د پوهاوي لپاره کار وشي علما راشي او دلیل ورته وایي منطق ورته وایي قرآن آیات ورته راوړي حدیث ورته مخکې کړي نه حق باطل بیا معلومیږي نو ښه شپه ولرئ ته بله خپرونه چې بیا راځو تاسو په درانه چوپړ کې په لوی رب مو سپارم ملتیانو مو یو نړۍ مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بابا